هر څه بدل کړل دي. دغه غټه ونه چې دا زموږ په بونډرۍ ولاړه وه دی ښایي خوړ دا زموږ د غټ چنار چې دی دا د خوړ پر زموږ سایډ ته نو اوس هغه پورې سایډ ته تللی خوړ دی خو راوښتی دی. هغه چنار ستاسو په حدودو کې وه خوړ منځ کې راغلی دی چنار یې پورې کړی دی چنار یې پورې کړلی دغه شی دی. نو اوس چې موږ رالو دغلته لګیا وې څه دې کول پکې؟ ما خو دغه لرګي راکاته نور څه کار پکې زه کولی نه شم. ما اپریشن کړی د کار نه یم که زړه اپریشن دې کړ؟ زړه اپریشن مې کړی غټ اپریشن مې کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي. زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. زه دا وخت سنیلا برپورن ګلډیرۍ نومې علاقه ده په هغې کې موجود یم او تاسو به زما شاته کتی شئ خوړ به ایږي. دا چې کومه ماما ما سره اوس دلته ناست دی عبدالرازق ماما نو دا سیلاب چې کله به د یو میاشت مخکې به د 15 اګست باندې راغلی نو هغې خوار ځای تباهي کړې وه خو بیا څه ځایونو ته زموږ رسایي شوې ده او څه ځایونو ته زموږ رسایي نه ده شوې. چېرته چې نه وتلي نو دومره مو یقین نه و چې یاره کیدی شي دغه ځای محفوظ پاتې شوی خو چې کله موږ رالو او موږ دا علاقه مو کته نو موږ حیران پاتې شو چې خدای پاک دې خوار طرف ته تباهي کړې ده. دا زه چې اوس په کوم ځای باندې ناست یم دا د دې عبدالرازق ماما ځمکه ده او دا چې کوم دا خوړ ته ښکارېږي زما شاته دا ورته لږ وښایه نو دا خوړ په دې ځای باندې نه و د دې شاته دا کمرې ښکارېږي دې ځای باندې خوړ و دا خوړ بیا د دې ځای نه اخوا شوی دی اخوا چې دی نو اخوا هم نوې ځمکه جوړه کړې ده دې خوا هم نوې ځمکه جوړه کړې ده دوه حصو کې دا خوړ دلته تقسیم شوی دی او کوم چې د خوړ حدود و نو هغې کې فی الحال په دې منځ کې ګټې پرتې دي او دا د مارتوبې خوړګۍ یادېږي خو دا وخت دا دې نه یو غټ خوړ جوړ شوی دی. دا راته ته ووایه تا نه اولنۍ تپوس دا کوم چې کله دا یو میاشت مخکې دا سیلاب راغی که نه نو ته دلته وي دا سیلاب دې پخپله لیدلی او پخپله ورته ولاړم کاته دې ورته کاته مې ورته بلکل زموږ کور د خطره و زموږ کور دلته بره دی هلته یو ډیم جوړ شو د لرګو اوبه یې ډب کړې زموږ په کور راوښتې خو بیا خدای پاک هغه ډیم خلاص کړو نو بیا ترې موږ بچ شو. واړه پکې ناست وو کور کې او کور کې موږ ټول ناست وو که نه موږ ډېر اوچت وو خو ډیم به را جوړ شو راته هغې نه چې ډیم خلاص شو نو بیا اوبه کته شوې دا پر خو موږ کور نه ووتې واړه وخت کلي روانو پر شورغورو کې پاخوا دې ځای کې چې دا اوس موږ ناست یو دا ځمکه ستاسو وه دا زموږ د 14 کناله د چاولو ځمکه وه زموږ د شولو چې بلکل آباده ځمکه دا خټان مټانو سره نه خو دا پلین ځمکه چې کومه دا اوس چې پکې موږ ناست یو دونه غټې غټې ګټې پکې پرتې دي دا ځمکه وه دا ځمکه وه ښه صحیح ځمکه وه او دغه چاولو را بوټي پکې ځای په ځای ښکارېږي مو څه دا دې خو چورلټه ورله خوړ پې بهېږي د دې پوره نقشه بدله ټوله هر څه بدل کړل دي. دغه غټه ونه چې دا زموږ په بونډرۍ ولاړه وه دی ښایي خوړ دا زموږ د غټ چنار چې دی دا د خوړ پر زموږ سایډ ته نو اوس هغه پورې سایډ ته تللی خوړ دی خو راوښتی دی. هغه چنار ستاسو په حدودو کې وه خوړ منځ کې راغلی چنار یې پورې کړی دی چنار یې پورې کړلی او اوس ته ووایه چې په دې باندې فصل کرلی و دې فصل اوس خو چې تاریخ څومره څو سټې دانې به یې کولې د دې موږ د څټو حساب کو دې 12 سټې وي 12 سټې او موږ بل سړي له ورکړو په 1200 هغه له 400 کولې او موږ له به 12 سټې راکولې نه نو اوس چې راځي دې ګټو ته ګورې نو لږ به دې ډېر خفه لکه څه بند به دم نه راځي نو موږ له څه بند راځي څه وس پې زموږ نه رسي او دغه شی دی نو اوس چې موږ رالو دغلته لګیا وې څه دې کول پکې ما خو دغه لرګي راکاته نور څه کار پکې زه کولی نه شم. ما اپریشن کړی د کار نه یم که نه زړه اپریشن دې کړ زړه اپریشن مې کړی غټ اپریشن مې کړی لکه هغه ځمکه چې کومه ځمکه به تا له چاول کول او فصل به یې کوه هغې کې اوس د چاولو په ځای باندې غټې غټې ګټې دي دغه ګټې پکې ښکاره شوې دا دي پکې دا د الله له طرفه وه او دا چې د سر خیر په دې شکر دی نو څوک دله راغلي یا چې د مشرانو کې څوک دله راغلي څوک نه دي راغلي چا دې هم تپوس نه دی کړی هېچا هم نه دی کړی څوک نه دي راغلي یعنې بس ایک یوازې لکه ناست یې تاسو له اول ځل وایي چې راغلی بس نور څوک نه دي مخکې څوک نه دي راغلي نه 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 یو سیاسي سړی هېڅ څوک هم نه دي راغلي تاسو خبر جام نه دی اخیستی هېچا هم نه دی اخیستی د عبدالرزاق ماما 14 کناله ځمکه تلې ده او هغه عاجز زړه بیمار دی ستا خوا هېڅ څوک نه دي راغلي هېڅ څوک هم نه دي راغلي دغه د مارتوبې دا کې د مارتوبې د اوبو خو زیات تاوان موږ له راکړل دی که نه خوړ دومره نه دی راکړه دا خو د مارتوبې دا خوړ چې راوتی دې دا نقصانونه کړي تاسو بس پورته وینئ چې دا نورې ځمکې څنګه کړلي نه اوس د فصل نوره ځمکه شته که نه دغه وخت ختمه شوه اوس د جوارو دغه باره لږه لږه ځمکه زموږ پاتې ده او موږ تسخیم کړلی یو نیم کناله چا یو کنال داسې ده دا زموږ مشترکه وه یعنې څه کال یې به روجي په پیسو اخلي روجي په خامخا په پیسو اخلو روجي کم دی اوس دغه ښکاره شی دی چې خوړ کې خو روجي نه کېږي په دې کې ماشاءالله لا خان دي معیار حوصله دې ښه ده ماشاءالله نو سي جوړ اوس د الله تعالی په
زمونږ دعاګانې در سره دي خدای پاک دې ښه بهترین نعم البدر درکړي چې ستا نه دا پریشاني او غم کم شي امین کشته شي دغه ستاسو دواګانې په کار دي اوس